بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتہائی واجب الاحترام حضرات، خصوصاً پنجپریان، هغیو ته زما دغه پیغام دی چې یقیناً دا موجوده کم حالت دی دا د امت مسلمه د پاره د اتحاد او د اتفاق او په آپس کې د یکجهتۍ دغه ژوند تیرولو د پاره ډیر زیات مهم دور ده چې باید مسلمانان خپل فروعي اختلافات په یو طرف کېږدي او په اتحاد او اتفاق سره دغه د امت د غمخوارانو غم وکي او د خپل د مسلمانانو چې کم مسلمانان بې ځایه شهیدان کېږي، کم مسلمانان بې ځایه زورلی کېږي، کم مسلمانان بې ځایه دردولی کېږي، د هغه مسلمانانو سره دی مدد وکړي شي، د هغو سره دی همدرد جوړ شي، د هغو په غم کې د شرکت وکړي شي، د هغو د پاره د دعاګانې وکړي، مالی او جاني تعاون وکړي. لیکن بعضې خلک چې هغه ځان ته علما وایي لیکن د علم په استعمال او د علم په طریقو باندې نه چلیږي او نه پوهیږي. کنی عالم دې ته ویل کېږي چې هغه د معاشرې د مناسبت سره او د حالاتو مطابق دغه قرآن او دغه حدیث په صحیح طریقه او انداز سره بیان کړي. لیکن زمونږ بعض دغه پنجپورونه کې او زمونږ بعض ملګرو کې د 1965 حق جهالت وسم پروت دی. حالانکه زمونږ فقهي اصول که تاسو وګورئ، فقهي اصول چې مرور د زمانه سره تیریدلو د زمانه سره مسائل هم بدلیږي. باید زه به دا ووایم چې تیریدلو د زمانه سره عقاید خو نه بدلیږي، لیکن د عقایدو د بیان هغه طریقه دا بدلیدل ضروری پکار ده. یعنی بعض دور کې یو عقیده په شدت سره بیانول دا د امت د پاره د خیر سبب ګرځي. بعض ټیم کې که چېرته تا شدت اختیار کړله امت به متنفره شي، امت به درنه ټوکړې ټوکړې شي او امت به زوال طرف ته لاړ شي. نو په دې ټیم کې در باندې لازمه د مولا او عالم صاحب چې ته د امت د فائدې طرف ته وګوري، د امت په څه کې خیر دی هغې طرف ته وګوري. نو دا دور داسې ده چې کم مظلوم زمونږ مسلمانان رونه چې کم بې ځایه قتلیږي، که هغه د پاکستان سرزمین ده، که هغه د وزیرستان سرزمین ده، که هغه د شام او د عراق او د فلسطین سرزمین ده، لیکن مسلمان دغه طبقه دا ډیر زیات مظلوم ده. باید چې علماء کرام د دوی د پاره یو आवाज یو قوت جوړ شي او د خپل مسلمانانو د پاره د همدردی یو आवाज بلند کی. لیکن دغه حساس او دغه نازک دور کی چې د امت مسلمه وحدت اشد ضرورت دی. بعض پنجپریان ملګری او بعض زمونږ ناپوهه ملګری وسم د اختلافاتو دغه فضا او دغه میدان را ګرم کړی ده. نو که بیا هم پنجپری دغه ملګری نه کیږي او ما ته پته ده چې خپل د ګمراهۍ نه تاسو توبه طایب کیږئ نه، خپل دغه ګنده او د قرآن او د حدیث دغه خلاف عقیده تاسو پرېږدئ نه، ما ته پته ده. کنی دغه کتابونه تاسو سره هم موجود دی، مون سره هم موجود دی. دغه قرآن کم چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی و، دغه قرآن هم پنجپریان وایي هم مونږ هم وایو. قرآن یو دی، حدیث یو ده، دین او مذهب یو ده، لیکن دا اختلاف ولی دی؟ دا اختلاف ځکه ده چې د دې عقاید د قرآن او د حدیث خلاف دی، لیکن خپل عقیده د قرآن مطابق جوړېدلو ته تیار نه یې جوړولو ته، نو بیا در سره بحث مباحثه کول دا اسې عبث کار ده. له دې وجې نه 2022 نه تر نن تاریخ پورې ما دیو پسې څه نه ده ویلي. بنیادی وجه دا ده چې دا په ما باندې څرګنده شوله، ښکاره شوله چې دا خلک د جهالت په اعلی مقام باندې ودرېدلې ده. دیو ته چې خبره ته په ادلو سره ثابت کی دی بیا هم خبره نه مني، نو بیا دې سره بحث کول دا اسې خپل دغه وخت دا ضایع کول دی. او بل
رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام احادیث په دې باندې دلالت کوي چې د علم د پار آفات وي آفتونه وي نو یو آفت دا دی چې علم د انسان نه هیر شي نسیان او بل دا دی چې غیر اهل ته دغه علم بیان کړي شي نو دغه پنځپيري دغه ملګری دا هم زمونږ رونه دي لیکن د علم اوریدو او د علم د وضاحت اهل نه دي بس دا د الله رب العالمین خوښه ده څوک د علم د پاره اهل پیدا کی او څوک د علم د پاره اهل نه وي دغه ملګری چې الله رب العالمین دی کې د اهلیت دغه ماده نه دی ښه نو موږ به دیونه څه ګیله وکړو دیو چې په جهالت باندې کلک ودرېږي موږ به دیونه څه ګیله وکړو خو باید دغه پنځپيري ملګرو ته به هم دومره ووایم چې پرېږدئ دغه اختلافات ستاسو د مشران د شیخ طاهر رحمه الله نه واخله تر اوسه پورې دغه اختلافات دا شروع دي او بیانېږي څه جوړ شو دغه اختلافاتونه الټا امت ته نقصان ورسېدله که بیا هم ستاسو ډېر زیات شوق وي چې ها خامخا تاسو اختلافي مسایل نه بیانولو نه منع کیږئ نه بیا آسان یو حل درته ښایم چې ستاسو د شیخ طیب سے محترم حفظه الله د هغې نه واخله تر یو اولاد طالب پورې یو کس تاسو داسې پیدا کوي چې هغه ما سره اختلافي مسایلو باندې خبره وکړي خو په دې شرط چې د خپل د مشرانو کتابونه به هم پرېږدي د علماء دیوبند کتابونه به هم پرېږدي چې هغه تعصب هغه شبه هم پکې پیدا نشي چې تا خپل مشر خبره مني زه خپل مشر خبره منم ته د خپل مشر دفاع کوي زه د خپل مشر دفاع کوم دغه شبه د تعصب دا به هم ختم کو دواړه به داسې چل وکړو چې هم دغه اختلافي مسله د قرآن نه به حل کوو او د قرآن نه معنا نه به ستا د مشر د مقصد وي د قرآن نه دغه معنا نه به ستا د مشر د وضاحت معنا به راخلو نه به زه خپل د مشرانو د وضاحت دغه معنا به راخلم بلکې دغه قرآن د پاره کم مفسرین چې دي چې د علماء دیوبند او دغه شانتي د پنځپریانو نه مخکې چې کم تیر شوی دي احناف شو یا دغه شانتي مخکینی کم مفسرین که هغه د شوافع وي که د موالیکو وي که د حنابلو وي د هر چا چې وي خو دغه دیوبندیت او د پنځپریت نه مخکې وي راشي په هغه تفاسیر باندې به خبره کوو نه به کتابونه پیش کوو نه به اردو عبارات پیش کوو نه به خپل او د ستاسو د مشرانو په کتابونو باندې خبره کیږي راشي دغه اختلافي مسله به وګورو قرآن ته به ور وړاندې کو که قرآن کومه فیصله وکړله دا به مونږ قبلو دویم که چېرته قرآن کې یو مسله مونږ ته میلاو نه شي بیا به هم ستا او زما په مشر طرف ته به نه ځو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې به دغه مسله وګورو بس د رسول الله مبارک علیه السلام حدیث چې څه وایي هغه باندې به فیصله وکړو ستا مشر دا ویلې زما مشر دا ویلې دا به پرېږدو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې به وګورو او بیا د حدیث وضاحت دا به هم د خپل منپسندګي په بنیاد باندې کوو بلکې کم وضاحت چې صحابه کړي ده هم اقا وضاحت هغه به ما او تا راخلو که ستا د عقیدې سره مطابق وي زه در سره منم که زما د عقیدې سره موافق وو ته را سره ومنه که صحابه که د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې هم د مسلې وضاحت موجود نه وي اول خو عقاید دا ټول منسوسی ده دې کې به داسې نه ممکن به نه وي چې عقیده کې د نص نه وي زه به درته نصوصو نه ښایمه لیکن د نصوصو دا وضاحت به ستا او زما د مشر نه به نه ښایمه بلکې د متقدمینو نه به ښایمه د صحابه کرامو نه به ښایمه او که دې ته هم نه تیاریږئ آخري آپشن تاسو لپاره دا ده چې د بخاری شریف مسلم شریف ترمذی شریف ابن ماجه سنن نسائی په دې کتابونو کې به موږ احادیث وګورو چې آیا دغه حدیث د چا د عقیده اثبات د پاره کافی او صحیح ده که زما عقیده دغه کتابونو کې د احادیثو نه میلاو شوله یا دغه شانتي د نور احادیثو کوم کتابونه چې دي بیهقي شریف شو دغه شانتي څومره چې د المستدرک چې څومره کتابونه دي هغې کې به وګورو مطلب مې دا چې احادیثو په کتابونو کې به وګورو که د احادیثو په کتابونو کې ستا خبره وي ته په حق یې که زما خبره وي زه په حق یم لیکن د احادیثو د وضاحت به هم ستا او زما د مشر به قبول نه وي بلکې مثال په طور باندې مخکینی کم چې تیر شوی وي لکه علامه ابن حجر العسقلاني رحمه الله
د دې د زمانې خلک یا د دې نه لږ وروسته لږ مخکې کم خلک چې دي مطلب دا چې د زما او ستا د مشرانو د کتابونو نه به وضاحت نه وي بلکې مخکینی خلکو نه به وضاحت وګورو چې آیا دغه امت د 1400 کالو نه تر دې زمانې پورې په کومه عقیده باندې روانه ده او کومه عقیده دغه امت 1400 کالو نه دغه روانه عقیده ده بس که د عقیده ستا د عقیدې سره مطابق وي برابر وي زه در سره منم او که زما د عقیدې سره برابر وي ته را سره ومه باقي بیا هم بهتره خبره دا ده چې دغه اختلافات دا په دې ځای باندې پرېږدئ بس تا چې کومه عقیده ده تا ته دې مبارک شي ما چې کومه عقیده ده ما ته دې مبارک شي نه ته زما په عقایدو باندې خبره کوه نه زه ستا په عقایدو باندې خبره کومه نه ته زما په مشرانو په صفت خبرې کوه نه زه ستا د مشرانو په باره کې هغه ښې خبرې هم نه کومه مطلب دا چې ستاسو هغه مشران په بدو خو به تصور هم مراولی چې موږ ستاسو مشران په بدو یاد کو لیکن هغه په خوالي هم ستا مشران زه نه یادوم مطلب ستاسو د مشرانو هغه نومونه به هم موږ نه اخلو نو باید دا چې دا دور ډیر نازک دی د امت د وحدت دور دی د امت د اتحاد دور دی امت مسلمه ډیر زیات مظلوم ده باید چې په دې دور کې امت دغه اختلافي مسایلو نه وساتلی شي او د اتحاد او د اتفاق کوشش دی وکړلی شي بله ده چې دغه پنجپریانو ملګرو ته هم وایم چې ګورئ تاسو هم ځان ته د نبي علیه الصلاة والسلام وارثین وایئ نو باید چې د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام اخلاق څنګه و انک لعلی خلق عظیم د محبوب علیه الصلاة والسلام خو د اخلاق هغه د امت دپاره یو بهترین مقتدا رهنما او یو نمونه دی نو باید چې ستا یو عالم وي هغه داسې بد اخلاقه بد زبانه سپکه خبره کوي نو ستاسو د امیانو به لاسه حشر وي نو آیا دغه اخلاق دا په شریعت کې جایز دی ته د امت دغه عقیدې غم رسته وکه ته د امت دغه اصلاح غم رسته وکه ته د امت دا فکر دا رسته وکه اول ته دغه خپل اخلاق دا ټیکه دغه کنځلې دینه منشه دغه اخلاق دا د سنتو مطابق جوړ کا ته خو دومره کنځلې کوي چې هغه یو عامي او جاهل هم نه کوي نو چې کله تا خپل دغه ضمیر خپل دغه شپږ فوټ دغه جسم دا د اسلام مطابق نشي جوړولی ته به د نور امت څه غم وکړي ته به د نور امت د اصلاح کوشش به څه وکړي نو اول خپل کم سے کم دغه اخلاق دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو مطابق جوړ کړه بیا ته د امت فکر وکړه بیا ته د قرآن دغه نعره ولګوه بیا د سنت دغه آواز اوچت کا بیا در سره ښه ښکاري خو چې کله خپل خولې پسې یو انسان سپی تړلی وي او بیا بل ته وایي چې ستا اخلاق سم نه دی خپل اخلاق سم که دا خو مناسب نه ده که نه کم سے کم که نور څه نشي کولی خپل دغه اخلاق دا خو لږ راسم کړي دویمه دا ده چې دغه امت ته هم وایم چې ګورئ د چا د قرآن په اواز دوکه نشئ یو څوک چې قرآن درته وایي دې ته مه ګوره چې دا درته قرآن وایي بلکې دې ته وګوره چې آیا دا قرآن چې دی ما ته وایي دا خپل د خواهش او د منپسندي په بنیاد راته وایي دا چې کومه معنا بیانوي دا ځان نه جوړ کړی شوی معنا بیانوي که نه هغه معنا او مقصد بیانوي کم چې رسول الله مبارک علیه السلام صحابو ته او بیا صحابو تابعین هغې بیا تبع تابعین هغې بیا امت ته بیان کړی دی هغه شانتې بیانوي که یو کس د قرآن معنا هغه شانتې بیانوي څنګه چې محبوب علیه الصلاة والسلام او صحابو تابعین تبع تابعینو بیان کړی دا بالکل ومنه که د هر مسلک سره تعلق ساتي که هر مذهب سره تعلق ساتي که هر ډلې سره تعلق وي خو چې کله د قرآن دغه وضاحت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شانتې کوي د هغې مقصد د صحابو په شانتې کوي بالکل ومنه چې هر چا سره تعلق وي خو چې کله دغه معنا د قرآن د خپل ذهن مطابق کوي د خپل ډلې په دفاع کې کوي د خپل مشرانو په دفاع کې کوي خود ساخته معنا بیانوي بیا دغه کس نه ویریږه هم د دې خپل ایمان خراب دی هم دې د امت ایمان خرابول غواړي ځکه چې د چا ایمان چې درست او ټیک وي برابر وي دې چرته هم دغه قرآن دغه معنا بیانولو کې غداري او دوکه نه کوي نو مسلمانانو ته هم دغه پیغام دی
چې دا دور د امت د اتفاق او د اتحاد دور دی. خپل واړه واړه اختلافات دا تاسو پرېږدئ او دغه امت د وحدت کوشش وکئ. او که بیا هم یو انسان خامخا اختلافي مسائل بیانول غواړي، یو حل ده چې راشئ په قرآن باندې په حدیث باندې به دغه مسائل حل کوو. که تاسو کې یو کس څوک وي ما ته ور مخامخ کوئ، صرف به قرآن او په حدیث به خبره کوو او بیا د قرآن او د حدیث دغه معنا دا به هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه د تابعین د تبع تابعین او بیا کوم اسلاف اکابرین نه مراد نه به ستا مشران وي نه به زما مشران، مطلب د دې ډلې نه به د دیوبند مشران وي نه به د پنجپیر مشران وي، بلکې دغه اکابرینو نه به مراد کم مخکینی کم خلک چې وي، لکه که هغه د شوافع وي، که د موالیکو وي، که د حنابلو وي، که د احناف وي، که هغه چرته علامه سبوکی رحمه الله وي، که دغه شان د هغه علامه ابن حجر اسقلانی رحمه الله وي، که جلال الدین السیوطی رحمه الله وي، که ابن حجر الهیتمی رحمه الله وي، که دغه شان نور کم خصوصا امام الهدى ابو المنصور الماتوردی رحمه الله یا امام ابو الحسن الاشعری رحمه الله یا دغه شانتی امام محمد رحمه الله هغې چې کوم عقاید وي، یا امام طحاوي رحمه الله هغې چې کوم عقاید یا دغه شان د کوم نور مشران چې تیر شوي دي، خصوصا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هغې کتاب مونږ سره شته فقه الاکبر. راشئ په فقه الاکبر به فیصله وکړو چې آیا پنجپریان په حق دي که نه دیوبندیان په حق دي. راشئ ستا او زما کم متفق کم امام چې د امام ابو حنیفه رحمه الله هغې په کتاب په فقه الاکبر به فیصله وکړو. بیا د فقه الاکبر دغه معنا او وضاحت دا به نه ته کوي نه به زه وکړم، بلکې نه به ستا د مشر وضاحت قبول وي نه به زما د مشر وضاحت قبول وي، بلکې زما او ستا د مشرانو نه مخکې کم خلک چې تیر شوي وي راشئ د هغې نه به فیصله وکړو. لکه مثال په طور باندې ابو المنتهی کتاب صغیر وی که کبیر وی هغې باندې به فیصله وکړو. دغه شان دی محمد بن سلطان القاری الحروي الحنفي رحمه الله د هغې شرح چې کوم د په فقه الاکبر په هغې به فیصله وکړو چې ته په حق یې که زه په حق یم. بهترین حل ده بد اخلاقي کنځلې کول بد رد ویل دین دی الله رب العالمین مونږ او تاسو ته د بچ کېدو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې تاسو ته هم هدایت نصیب کړي.